دا دواړه فریقین ولاړ دي او دا حل پوری چې دینه بعد به منګه یو بل سره هیڅ قسمه تنازع په دې خبره باندې بحث مباحثه نه کوو، نه به اونچ نیچ کوو. زمونږ به دینه بعد ورورولي ډېره خوږېږي، یو بل سره به ودرېږو په خبره کې، او چې څه قسمه خبرې مې یو بل ته لکه رور اواز کوو. وما علینا الا البلاغ. زمونږ د مومند لوی جرګې د مردان جنرال سیکرټري دی، هغه ته درخواست کوم چې په دې امن باندې په مینه پر ورولۍ باندې یو دوه شاټ الفاظو کې تاسو ته خبرې وکړي. هر کله د نن سبا چې کوم حالات روان دي د نشو تماشو ایسو د چرسو لعنتي نشي او د هغې برعکس یو کس رالګي او خپل روزګار کوي، هغه یا د پمپ په ذریعه باندې یا د چرګانو په ذریعه باندې یا د زمینداري په ذریعه باندې، نو هغه اپریشیټ کول غواړي، د هغه په سر لاس راخکل غواړي چې ته تکړه سړی د دې معاشرې چې ته رالګي او خپله محنت او مزدوري کې لګېږي. دا چې کوم میلمانه دي د نظامپورو زمونږ ورونه دي، زمونږ میلمانه دي، او دی دا یقین ساتي چې داسې مشران لکه دا چې کوم ناستې دي داسې مسلې نه خبر شي نو ډېر ټیک ټاک ورپسې ځان رسوي. بجای د دې چې ځان پې غلی کړي یا خاموشه کړي، نو تاسو دا هم یو خپل عزت وګڼئ او الله دې ستاسو بیا هم عزت وکړي چې دا کم کشرانو زیاتې کړې وو تاسو هغې معاف کړله، او دې مشرانو بیا تا له هغه کور ته راوستل. مطلب دا ستا روزګار ځای هم دی، خو دا ستا یو قسمه کور هم دی، تا له یې په عذر کور ته راوستله. دې نه بعد به په زړه کې هېڅ قسمه څه خبره نه یو. څنګه چې نیازګل وویلې په مردان کې مومند لویه جرګه دا هم یو برانچ دی، نیازګل پکې دی، رباني پکې دی، سهیل پکې دی، دوی ښه ټیک ټاک منډه ویو، ښه خواري کوي. نو زمونږ کوشش دا دی چې موږ خپل مردان د مردان ملک خبره وکړو، سره دې مردان کې نو مردان خبره چې مردان کې موږ نه بدامني او داسې معمولي خبرې نه، موږ غټه خبره نه سازوو. مېلمنو موږ د خپلو کشرانو چې کوم زیاتې کړې دي تا او ترخې کړې او ستاسو ته درد رسېدلی دی، موږ د هغې معذرت غواړو. بیا موږ راغلي تاسو دلته په کوڅه باندې په جرګه باندې په ننواتې باندې، او د پښتون هم دا یو حق سازیږي، یو طریقې د پښتون دا ده چې څوک له په کوڅه راشي او په ننواتې ولې راشي هغې معاف کړي. دې نه بعد به انشاءالله هېڅ قسمه په لږ کې درال نه یو بل ته په ترخه خبره نه، او دا ستاسو ورونه دي، ښه ټیک ټاک ورته د خدمت وایي، د اواز ورته کوئ، انشاءالله کوي به. ډېره مهرباني.